د بینګنو دا یو ریسیپي به تاسو نه ټرای کړي. یو علاقه کې دومره مشهوره ده کنه دا یو ریسیپي چې هغه یې جوړوي او ډېر شوق سره یې خوري او په بازار کې هم جوړیږي. کومه علاقه ده دا بنو کې دومره زیاده خلک دا بینګن خوښوي که دا یو وي او که اوږده نري بینګن. خو ما ته دا غټ میلاو شو بس ومې مینځل بیا مې کټ کړل. اوبو کې مې نه دي اچولي همداسې مې ایښي دي. هسې مونږ دا بینګن چې پخو پیله مونږ اوبو کې واچو. اور زما مې دی الله وبخي هغې به ویل چې بینګنو کې اور په ساګ کې چا پیاز اچولی دی د اوږې په تړکې به یې جوړول. خو دا دې کې ما پیاز واچولو. تاسو یې په اوږې تړکې هم جوړولی شئ هسې چې لکه اوږه به له سره کوي. ما غوړو کې اوږه اور پیاز یو ځای واچول چې هغه پوره نو سره شوي نو ما په بینګن واچول میکس مې کو او ډکن مې پې کېښو. دلته به زه تاسو دا بینګن وښیم. دلته دا یو ځل مخکې منځ کې ما لړلی وین دا سره شو چې کله دا په دې غوړو کې تاسو سره کړئ نو دا نرم شي. په دې بنو کې کدوم ما کتلی و چې هغې په دې طریقه پخولو. ها به غوړو کې داسې سور کو داسې به پکې ښایسته حل شو. پیټه کدو سي نوره د پیټه کدوم سیم ریسیپي به دغه او د بینګن بیا دې کې چې ما وکړو دا بینګن چې ښه سره شو تقریبا یو 10 منټه سره شوي وو غوړو کې. نو بیا مې پکې ټماټر واچول 15 ټماټر او مالګه اوچه دنیا پاوډر سور مرچکې پاوډر اور پکې لږ شانتي د سالن مساله. سور مرچکې پکې ما یو چمچ واچولو. دا خپل حساب سره تاسو اچولی شئ او بس بیا یې میکس کوي. او دلته ورلاندې ګیس نری کوي. ګیس به ځکه نری کوو چې دا ټماټر چې په نری ګیس پاخه شي د دې یو ښایسته غونته کې خوند هم راځي او دا پوره حل شي او سوځېدلی نه وي سالن. دلته وګورئ دلته 10-3 منټه شو لا پوره نه دي حل. خو لکه منځ کې به یې خامخا ګورئ داسې نه چې دا کړیچي د بینګنو په شکل کې تور شوي او بینګن خو خود تور دي. خو بس دلته مې میکس کړ. اوس به بیا ډکن کېدم چې څو پورې دا بینګن پخیږي. بینګن نرم دي خو ټماټر چې نرمیږي ما یې زه وله روټۍ پخه کړم. او یقین ومنئ چې داسې ګرمي داسې یې کړم چې بینګن به څه ښایسته وي. د هغې نه زیاته زه ښکلې کړم ولې چې هلته د روټۍ د تبخي ته او دلته د سالن هیټ خو ډېره زیات بس نو پوه شئ که نه. او دلته کې به دا اوس سره کولو کې لږ ټایم اخلي. نو ما وی چې هسې به هم دې بینګنو ته زه ودرېږم چې سره کوم یې دې نه ښه چې به سره روټۍ هم پخه کړم. نو دلته به ورته سمسۍ ونیسئ او ښه به یې ودرځوئ چې اډو زړه پې خوږ نه کوي. ځکه چې دا به مونږ داسې بینګن نه پخو چې ثابت وي. دا به مونږ بیخي حل کوو. که تاسو غور کړي دغه شانتې مونږ چرګ او غوښه هم په غوړو کې سره کړو بیا پې ټماټر واچو بیا ورسره هم ښه سره کړو نو کړایي شي. نو دا د بینګنو کړایي شوه که نه. لکه وګورئ نه خو ښه به یې سره کوئ دومره به یې سره کوئ چې دې دا غوړي پرېږدي. لاندې لږ لږ شانتې تاسو ته ښکاري دا لاندې کړیچې چې ته وایي که دا لګېدلی دی خو دا لګېدلی نه وي. ولې چې زه مسلسل ورسره لګیا یم هلته ورسره روټۍ هم پخوم هلته دا هم سره کوم او داسې مزیدار بینګن تیار شي. دا به مونږ بنو کې دغه سره خوړو سوکړک سره. پوپې مې دی الله وبخي هغې به وی چې د بینګن سوکړک ډېره زبردسته جوړه ده او بینډۍ به هم دغه شانتې دي سوکړک سره خوري بنو کې. نو دا د بنو فیورټ ډش مې دله کو تیار. د بنو بینګن داسې پخېږي. مونږ خو پکې لوګان اچوو د لګانو دي ساده پخوي.